السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې. د جن په موضوع کې به یې عزتمندو. نن یو نوی خبر مخې ته راغلی دی چې ګلچاغت باندې واده پروګرام کې پایرنګ شوی دی او پایرنګ پې چا کړی دی. هغه قاتل نن گرفتار کړی شو. قاتل څوک او دا پایرنګ یې پې ولې کړی و؟ راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی یې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مخدره سره سبسکرایب کړئ چې تاسو به هر یو نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. دوستانو تاسو به ګلچاغت هر یو کس پیژنې چې دا په ټیک ټاک او په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور دی. هغه بل ورځ یو پروګرام لتلی و چې هغه پروګرام کې پې ډزې شوې وې. دسه چې کوم ملګري وو هغه په ډزو لګېدلي وو او دا هم پکې زخمی شوي وو چې دوی بیا هسپتال ته یې وړي وو. ډېر په شدید حالت کې وو. دې نه بعد پولیس د دې قاتلانو په لټون کې وو چې دا پایرنګ پې چا کړی دی. اخر د پولیس ډېر انویسټیګیشن نه پس او د تفتیش نه پس قاتلان گرفتار کړی شو. کله چې دا قاتلان گرفتار کړی شول او پولیس والا تاڼۍ ته یوړل. پولیس والا د قاتلانو نه تپوس وکړلو چې تاسو ولې په دې باندې پایرنګ کړی دی. هغه کسانو ورته وویل چې دې ګلچاغت د دین نه هسې مسخره جوړه کړې ده. کله اجړاتوب ته راوځي او کله ملا شي تبلیغ لاره کې ګرځي. دا د دین پسې هسې خندا کوي. دته مونږه مخکې ویلي وو چې ګوره صحیح لارې ته راوړه. دا پلید او ډمتوب دې پرېږده. د هغه لاره پرېښودله او واپس تبلیغ لارې ته راغلی و. دې نه بعد دې دا تبلیغ کار پرېښودلو او بیا ډمتوب ته لاړی. دته مونږه ویلو چې تا ته هر قسمه تکلیف در ورسېدو خپله به یې ذمهوار وي. د دین نه هسې ګپ جوړ کړی دی ځکه پې مونږه پایرنګ وکړلو. نو دوستانو پولیس والا دا کسان گرفتار کړي دي. لا تر اوسه پورې پریښي نه دي. کیس یې جاري دی. دوستانو دعا کوي چې الله تعالی دا کیس زر سر ته ورسوي چې دواړو طرفو ته خیر شي. دوستانو دا وه زموږ دا د وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل به در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته به هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. والسلام.